اما بعد میگوید بنده نیازمند دی بارگاه رب الصمد است المعتصم بزيل سيد الانبیاء عليه الصلاة والسلام. ګوره محشي ته ګوري چار حشي ته ګوري ښه باید دانست پیژندل پکار دي چې دا به متقدمین بودا چې متقدمین دا او طریقه و کې در صدر تصانیف خود چې په اول تصانیف خپلو کې به امور چن یو څو شینا مذکور میکردن ذکر کول و ان را رؤوس ثمانیه موسوم گردانی دا ان او هغه رؤوس ثمانیه موسوم کړي هغه ته مطلب رؤوس ثمانیه ویل دي ښه رؤوس ثمانیه چې په اخر د مرقات کې ذکر دي تاسو ویل دي ان شاء الله. اول غرض وضع وتدوين ان علم اول ذکر کوي غرض او وضع د تدوین د اغه علم چې غرض وضع څنګه ده وسبب تصنیف وکتاب او سبب تصنیف د اغه کتاب کې علم مذکور را بقدام غرض وذکر ده چې علم مذکوري په کم غرض وذکر لري لکه دا علم مذکور چې کوم دی علم صرف شو مثلا علم نحو شو دې کم غرض دی او په تدوین او ردان او تدوین ته راوړی دی دوم چې د منفعت و غایت ان او دویم ذکر کوله به هغه منفعت پیدا او داغي غایه برای دیگر د پاره د نورو محصلینو برای دیگر محصلین د پاره د نورو حاصلون کو کا تابولندی را به ادراک منفعت و غایت ان رغبت په تحصیل ان علم و میل به مطالعه کتاب پدید آید د دې لپاره چې چتواله په ادراک ته منفعت باندې شدي منفعت پیدا پیژني او غایه پیژني نو په هغه رغبت چې دی هغه رغبت په تحصیل د علم ته او میلان د مطالعه کتاب ته پدید آیت ظاهر راشي ښه لکه مطلب چې د علم په دغه باندې پیښ پن په دغه باندې پیدا باندې او غرض باندې نو به کتاب خو ګوري مطالبه صحیح کوي او کتاب به صحیح یاري وبدین غرض تحمل مشقت برخود روا دار دو نو ګور دې کې بخامخه د یادو گردانو به کې راځي د یادو قصې به راځي قیل قلنا به کې راځي دا خو مړه ګران کار دی دا څنګه چل دا څنګه چل چرته مړه مونږ اوس کو خپل وظیفه کوو تسبیح اړه دا کارونه کې شو دا قیل قلنا یادې نو مصنف وایي محشوي چې تا غرض کړ د علم صرف وجاند او د علم نحوي چې دا پیدا د ګوره دا د قران عظیم شان خادم دی د حدیث مبارکو خادم دی هیڅ کنه نو ته خامخا د مشقت شې دی د برداشت کې خیر د کله کله کې لوګم راځي کله کله به پېښ به ګذرنم یادې کله کله کې به چرته میان لم کې زی خیر او بدین غرض تحمل مشقت بر خود روا دارد او په دې غرض سبا تحمل منه در برداشت د مشقت په خپل ځان روا ولري چنان کې غرض از علم صرف محافظات است پېښ وي لکه څنګه چې غرض د علم صرف سره محافظت وکنه در ابنی کلمات عربو فغسیغو او بناګانو د کلمات عربو کې ټیک شو و غایت مصنفو ازین تصنیفو جمعیت و اجازه و اختصار این ثلاثه او غرض د مصنف چې د غایا د دې تصنیف د کتاب نام جامعیت او اجازه او اختصار د دې رسالې دی جامع کتاب دی کړی دی چې مطلب دا کتاب چې دینو د سرپمیرو د منشعبو د پنګنجو د میزان سر په ځای باندې کار کوي نو هغه ونه منو خیر دی دا یاد کې صحیح ټیک ده وجدا دا ګوره چې تبایعي ابنای ان زمان زکه چې تبیتونه د بچور د زمانی د بچو دو ابن ابناء الزمان نه کنه ابناء الزمان د زمانه بچی دي پېښ وي لکه د دې وخت طالبان ان زمان ایجاد و اختصار را طالبان دو دا خلک چې د پېښ دی وخت طالبان او د دې وخت د ابناء الزمان چې دی وخت خلک دا اختصار او ایجاز د دې اختصار طالبان دي مړه مختصر خبرې کوه تقریر وګورئ یاره مړه په سر نه پړساو تاسو بس ته نه بس ته دونه تقریر وګورئ هغه ټاق ولې شو لکه انا جنازې ټیم پوره دی مړه پروت خبرب دی کنه تاسو څنګه دریم چې دی ګورم وجه تسمیه ده کان وجه تسمیه علم و کتاب وجه تسمیه د علم او د کتاب کې به چه مناسبت این علم را بدین تسمیه خاصه تسمیه خاص علت کردل چې په څه مناسبت سه دی علم لره د تسمیه باندې خاص کو لابد نو خامخه خلاصې نشته کې بدین واسطه مجملا چې دی وجنه مجملا از احوال ان علم احوال علمنا پېښوي آشنای شو پیدا آید د آشنای راشي ښه مطلب پیژني چې حرم ذکر نه مؤلف ذکر د نوم د مصنف خدای مؤلف
چې دا کتاب چا لیکلی دی کې کدام کس است چې دا مؤلف څوک دی چې کتاب چا لیکلی دی ځکه دا مقوله ده کنه وي په مکتبو کې مؤلف خرڅيږي نه مؤلف په مکتبو کې نه مؤلف یعنی مصنف خرڅيږي نه مصنف چې مصنف کوي خلک کتاب باندې چې نه څه په څه او که اخلي مخامخ ډیر پر الی شي ته غلطي راو بس نور په شین شلخ نه ولي کې کدام کسس درمیان علم په مابین د علم کې او بچپایا موصوف دا په کوم مرتبه موصوف دی علم شته کنه شته اس کو تعوب چې دینو کتاب لیکل تا قلب متعلم بمعرفت حالش د پاره تامنه د پاره دی چې زړه د متعلم په جاندو د حال د مستنب باندې مؤلف تسکین پذیر تسکین معنا آرام پذیرت قبول کړه چې لیک آرام شری سره تکړه سره فکر دی یو کتاب شوق سو با اقوال شو اعتقاد او وثوق پېښوي ګیره ده نو د په اقوالو باندې اعتقاد او وثوق ونیسي فکر دی که این معنا نظر به حال متدین است دا معنا بالنسبه صدا حال متدین ته ده حال ده متدین ته پېښوي و الا دا ګوره بل خبر ذکر کوي اصل کې معرفت احوال د رجالو چې ده کنه سړي احوال دغه کوي چې سړی څنګه سړی عقیده څنګه ده عمل څنګه دی دغه څنګه دی ته ګوري کا نو بهر کې په دا قسم خبرې چې دي دا ول مقدمه کې ذکر کوي نو مصنف هم چې دی دغه یو څو خبرې د مقدمه دی دغه اما بعدون رسول کوي ذکر کوي د پاره د شوق او ترغیب د طلبه او د پاره سبب ذکر کول د کتاب هذا نوې اما بعد میگوید بنده نیازمند برگاه رب سمد وای هغه بنده نیازمند کا محتاج یو ګوره بی نیاز دی یو سره نیاز دی نیازمند معنی محتاج بی نیاز غیر محتاج الله پاک بی نیاز دی کا سره او موږ سه نیازمند دي اما بعد میگوید بنده نیازمند وای هغه بنده نیازمند پېښوي هغه محتاج زه شي محتاج بارگاه رب سمد دغه دربار د رب سمد هغه رب چې غسره سمد د مطلب احتیاج دی بی نیاز دی المعتصم چې سره منګول لګون کې دی او کلک نیون کې دی پېښو اتباع کوون کې دی بذیل سید الانبیاء فغلمن د سردار د انبیاء پوری علیه الصلاه والسلام محمد عنایت احمد چې نوم یې سره محمد عنایت احمد دی غفر له الاحد د بخنوي کې احد ذات کې ان رساله یست بس